دا تاسو مونږه ګیرو والا پرتګ اغوستو والا دا کمینه چې په خپلو کې کینی مونږ ته رزیلان وای. د پاکستان لوی کمینه او لوی رزیل هغه لوی سرمایه‌دار دی. د دروغ مزه لنډ یو سړی وغټ نو سرمن باندې به دا برې ته داسې غوړې کړې چې روبو ته اجره کې بدان بټیاران دا ناس الکه سدي خړلې خان ساګ می خړلې تاسو خړلې خان غټه غوخه تاسو خړلې جی دال می خړلې دته به خان تاسو خړلې روندې او ګورم دوی دسه کوي کوم خیال کړی دسه دی هغه بریته والا کوي چرته کشمیر فتح کړی پروسه ورمنډه کړی کینه خدای دې خوار نکا او د ناقې په سړک تازان نه ډبنګې جوړ کړي دي یا د ناقې او دغه په کلی کې ځان نه ډبنګې جوړ کړي دي څوک درته سوال نه شي دادا چل مکا وا پارام کینا دادا چل لک ایو سړیو خزو تراغه خزو تویل خزو کشمیر لازم خزو ورتل ممال ته خو جنگ دی لازم پاتې کېږم نه ول مزل عزما او دا اندوان بداسي تاسو او داسي چې ټول کې مک خزو زنو الله دې ملش چې کشمیر ته تله او د غرب په خوا کې ولاړ دی او د توپ غړمبار دی نو چې غړم شي کله د یو کانی لاندې سر نه باسي کړه بل غړب ته په دې کې وی کته چې یو خر ولاړ دی او واخه خوري نو دی وی چې یا الله دا خر څنګه بیغمه ولاړ دی واخه خوري او زما اړوس کاش کی خدای چې زه خدا خر وې لګ بیغمه خو بوي په دې کې چې یو سات تیر شو په اخرم بم راو غورځیدو چې غړم شو خر والی زولو چې وی کته وی یا الله شکر دې چې خر نه ما نو تاسو د خزو پهلوانان یې او د خزو ترزن یې د کلی کوڅه کې ځان نه د پړانګ جوړ کړي دي تاسو تر ناغه سړی برته دادا چل کولو او چې ګورئ نو پولا زرد فرنیان ماکوتیان خلکو به چې برته توکته نو رښتیا به برته غوړي وي اجره کې ناشته او دا غریبان ته غیر چاپیر ناشتینو زوی په منډه منډه راغې وی چې بابا وی تا به چې په بریتي غړولې سرمن خو پښو یوړه دی ورته وی چپ شپ را دي غرکشه وی والله کټو کې کوم مور مې راته ویل چاله سرمن پښو تختول نو کران ورته وی چې خان بریتي بده په سرمنې غړولې مونږ ته بده وی چې پولاونه مې خور دیکھو ګورئ د بیروپیت راز علی الدوام نه پاتې دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي دا سوال ټکیږي چې د ملک قانون قرآن او حدیث چې د ملک قانون قرآن نو سلویخ کاله د پاکستان حکومتونو چې اسلام کوم په شرمونو شرمولو الله دې امان را کی دومره په 200 کاله حکومت کې پیرنګیانو نو شرمول لکه دې د پیرنګي پر کټیانو چو شرمول اریو چر اوس موجوده حکومت وګوره اسلام 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 ډلم لګیا دي اسلام اسلام پته نه چې اسلام دې چې دې پته نه لګي آیو بادشاہ کور کې د دوبي خزراله جړل چې جړلې بادشاہ خزه ورته ویل چې ولې جاړي وی لنډه مړ دې د بادشاہ خزم په جړا بادشاہ کور تراغه خزه ولی جاری وی لنډه مړ دې بادشاہ په جړا اوس پختل نه کې لنډه څه شي بادشاہ بار راغه دربار ته چې بادشاہ په جړاو لکه زمونږ صوبه سرحد کې
گورنر صاحب جاری نو دا وزیران خو ور سره مخم وي او یاله د پارلیمنت دغه څه شه ده میټینګ ده د پارلیمنت تاسو د خپل پارلیمنت کتلې ده پارلیمنت دی پارلیمنت بادشاہ دربار تراغه په جړانه وزیران جرنیلان د سه بولی جای وی چې لنډه مړ او وی په جړانه کابینه را له سه بولی جای وی لنډه مړ دی او وی په جړانه یو په کې تاسو په چې دا لنډه دیسو خبر نه یو بادشاہ جړل چې لنډه مړ دی نو مونږ په جړا شو بادشاہ نه تاسو سره لنډه سوکو وی چې نیم خبر خو خزانه جړل چې لنډه مړ دی زم په جړا شو بادشاہ کو تراوی خزي ته چې خزي دا لنډه سوکو ټول بادشاہي په جړا وی خبره نیم د دوبي خزي جړل چې لنډه مړ دی نو زم په جړا شو چې د دوبي خزي راوخته بیختی وزره لنډه سوک دی ټول سلطنت جاری وی لنډه زما د میړې او خرو امر ده سبا چل پتہ نه لګ اسلام 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 ډول لګیا دي کدا دې را روان دي کدا دې را بشي کدا دې را اسلام درې خبرې ټول دروغ و ایمان پیدا کړي کده سمله منبر در تراغه او درته وي چې اسلام دې اورا بشي نو که ایمان ځان کې لړۍ د دغه غریوال نه ونی سي او په دغه خلای او سوسو کوي چې دا خلا ولا د وینو ډک که وزیر در تراغه او درته وزیر لا تاسو ټول ټوکرای کی او زمونږ وزیران امریکای ته تری دلته د استقبال تیاری کی تب وګوره دا به زميره قوم دا به لکای چي دي دا به زرګونو خلک روان چاله امریکای نرال امریکا څخه کعبه ده امریکای غوند رزل ملک په مقدس مکه باندې دي دا خو مونږه داسې شی فرض کړی دی د خدای دین ټوکې لوب مسخره د خپل طبيعت دین ایو پیرو یو کلی تتلو اکلی کې سګوري چې ته پرم په 2 پیسې سیر دي او زعفران او سوچا غوړیم په 2 پیسې سي اوهو یلکه دا خو شهر ناپرسان دی سوچا غوړیم په 2 پیسې سیر ته پرم په 2 پیسې سیر گازریم په 2 پیروي مرید ته چې بچیا تخت دا شهر ناپرسان دی او الله که په گیر شو تپوس کولو والا بسوک نه مرید ډېر مانداو هغه چې حضرت لګ بیسار شي ډېر مانده مودا سوچا غوړي ډېر ارزان دي چې لغوندي او خرمه چې خشم هغه سوچا غوړه خو به خوري خو سټ بدی ګسیم خوري و چې نه صاحب لګي سار شه ډېر خدای چې سار شوه ده نو شیخ صاحب شورو په کړي دا او چې میاش 2 تیرې دې شیخ ندا سے کټه جوړ شه چې بیا به پملا کټ راته بادشاہ اوس حکم کړی په یو سړی باندې چې دا پانسی کوي هغه سړی مانداو په غاړه کې هغه کړای نه ټینګي دا بادشاہ ته راپورټ وشو چې دا سړی خو مانده دی او په دې مړی کې کړای نه ټینګي بوټه تی بیا روزي بادشاہ وی چې بای دا څه ضروری ده چې هم دې پانسی کوي چې د مړی کې کړای ناراضي غټه مړی ولا وګوري خو یو سړی مړ کوي اور څوک چی ګرځي سپایان ګرځي غټ سړی لټي چې وې کته د پیر سے مرید باندې او وې والله د مړی ولا فټتا راوی نیو شیخ ولا لکه ورور کړای د بل چا په مړی کې نه فټ کیږي وینو ما سکړی دی بیرام غر کاشا وې سدي کړی نه دي الته کړای په بل چا کې ناراضي کړی دی اس نه دي او کړای پتا فټ کی
پیر لراغه چې غرق شوم اوس ما سکړې دي چې وای کړای په بل چانه فټ وې ما چې درته وی چې 2 پیسې سیر سوچا وړي خو خوري او 60 بدی ګوسی هم خوري وې پیرا خدای ته ګور اوس چل کاوه نو پیران خو ډېرو خيار می کړ ډېرو خيار زر شارتم ډېر خپایم چې ما ځان مولا کړې ډېر خپایم چغی دیو سوری دیو بد ورزی دیو سیبا جګړی دیو جیلخانی دیو په لوی غم اخته کزان می پیر کړه ودا سي مذهب کوله لوی خوان به اوس خو سیبا په قهر اخته د ټریفیک د سپای غونډه کا خزر روانه چې ما کجنه را روانه ما کالکان را روانی ما درې لارې بلاک کای درې والا درته کنځلې دوست خایا چې دوست بدی سو پیر له کا خزه ورغله په سر ولا لاس را کاږي الله دې نورم خکا کجینه ورننه واتم پسینه مینا ورته الله دې نورم خکا اجی آسان شی ده مال ده پیسې دي خوراکونه دي سبا ها کو ده مولا توپ ګران کا نو پیران ډیرو خياري اغا ورته اوس می خلاصوا و بداس چلله چې سباله د 500 دا کړای دا پیری ورته وی چې تا نه مخ کې به په زور منډه کوم او بیا ته په معنا مخ کې ور منډه کوا زب ته تب سره اون خلو بادشاہ به یو تپوسو کې زب یو خبرو کوم استادان بخلاش چې سار شو بادشاہ راغی چې سړې پانسی کی دې پیر په دې کړای ور منډه کړي مرید په ور منډه کړي دواړه په پرزون دی یو زب په ورزم بل وزب بادشاہ دا چل څه ده پیر ورته صاحب په باطن کې مې ولید چې په دې کړای کې جنت ده چې د چا غاړه تپره وته نیغ به جنت تزي زدي مرید ته ویم چې زه جنت تزم او دی وی چې نزم دا جګړه د زما او د بادشاہ ورته وی چې تاسو دواړه په آرام کې نه جنت ته زولې نزم زولې نزم کړای بادشاہ په خپل غاړه کې چولې ده او د خپل خلې له اډر ورکړه راکاږي او جګړه شوه دی سټیالتا پیروي مرید ته چې تخته بیره د غر کا شزان د اخلاص شو او ما ته وګورئ په دې زمانہ کې بدا بدبخت قوم د 500 کړای ځان ته پخپلا اچي پخپلا شهرنا پرسان دے اس پتہ پکې نه لګي اسلام 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 15 کال وشو اسلام اسلام په ټي ټي کې دمانم لګیا دي اسلام اسلام دې په یو بل خبره ووري تاسو دا شپانرونه یو شپون مړ کېده زامن ورته بسم الله الرحمن الرحیم هغه ډر ازامن ورته اشهد ان لا اله الا الله هغه ډر وته د اخر مخته پتن لرله کور د چا آباد شو بیګاله بچراغان د چا په کور کې وخر مخیا کور دې وران شنو په قرض دې کارتوس هغه ستو ډر تاسو بنی آدم یې ځان یعنی تاسو پختو دار زاده چارسده کې می تقریر کول مال تاسو کې نه چې منګه پختانه منګه پختانه منګه مالغه وخت کې منګه پختانه چې زمون خزه د شپې په 1 بجه د سلیمانه یوازې را رواني منګه پختانه لورم چا کرش پکړی به سار چرته تلې وی بیګا سیلای کرم شپه ها سیلای کرم شپه کا سویلی کرم شپه
یعنی مونږه پښتانه کینې شرمېدلو کې پښتانه پښتون خدای دې داسې څوک ونه شرموي لکه نن چې مونږ شرمېدلي مونږ شرم نو ستا ډز به د سړیتوب په ځای کې ونه ګورې راشه که نه که د ډزو شوق ته دی د تورخم نه دی یو سړی هغه ښځه ډېره ظالمه وه او بد کرداره وه نو هغه به یو زیارت لتله اول ته به دا دعا کوله چې خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند کړه په ټپو ړوند کړه ولې چې زه څه کوم چې دی نه ویني ښځې وي چې زما دا میړه ړوند کړه زیارت ته وی بابا زما دا میړه ړوند کړه نو چې زه څه کوم چې دی نه ویني خاوند به ته تاسو کوله چې ښځې ته چرته ځې چې دغه زیارت لازمه او دعا کومه چې خدای زما میړه لا ډېر مال دولت ورکې او ډېر داسې کې او داسې کې یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورېدلی دی که نه بیا د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی چې دا ښځه ورغلې ده وی زیارته بابا هغه ورته ځکه لاندې خاوند پروت و که نه ویل نن خو دې اواز هم راکو ویل زما دا خاوند په ټپو ړوند کا په دواړو سترګو ورته وی چې کور کې دې زیړه غوا شته وی چاو شته وی هغه حلاله کا او 3 ورځې د هغې غوښه په میړه وخوروه نو په دواړو سترګو به ړوند شي دا واپس کور ته راغلی ده چې څه ساعت پسې ورپسې خاوندم راغلی دی ښځې څنګه چل دی ویل سړیه دا چاړه واله او دا غوا زره لاله کړه ویل ولې وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې اوس ښځې ته دا څه پته ده چې زیارت سره هم دی پروت و